السلام علیکم. نن به په کنجنکشنز او د هغې په قسمونو باندې ځان داسې پویه کوو چې ایټا ټیسټ کې زموږ نه یو ایم سی کیو هم غلط نشي. د ایټا ټیسټ د پریپریشن لپاره دا زموږ د انګلیش 12م کلاس دی. په دې کې به انشاءالله ښه په ډیټیل په ساده او په اسانو الفاظو کې د کنجنکشنز او د هغې د ټایپس وضاحت کوو او اخره کې به یو ایم سی کیوز ټیسټ هم اخلو. نو لیکچر ښه په توجه سره او تر اخره پورې وګوره چې یو پوینټ د نه هم مس نشي. اول د کنجنکشنز په تعریف باندې ځان پوهه کا چې کنجنکشنز وایي څه ته. نو کنجنکشن داسې ورډز دي، داسې الفاظ دي which connects words, phrases and clauses in a sentence. دا کنجنکشن داسې ورډز دي، داسې الفاظ دي چې دا په جمله کې چې کوم ورډز دي، phrases دي، clauses دي، هغه یو بل سره کنیکټ کوي، هغه یو بل سره ملاوي. نو داسې الفاظ چې هغه دا کار کوي په سنټنس کې، په جمله کې، نو دغه الفاظو ته کنجنکشنز ویلی شي. پوه شوې تر دې ځای پورې؟ دا خو په سنټنس کې دننه خبره شوه چې په سنټنس کې دننه یو سنټنس کې یو جمله کې چې کوم ورډز دي، پریزز دي او کلوزز دي، هغه یو بل سره ملاوي. د دې نه علاوه یو جمله، یو سنټنس بل سنټنس سره چې کله ته ملاوي کنیکټ کې، د هغې دپاره هم چې کوم الفاظ استعمالیږي هغې ته کنجنکشنز ویلی شي. انشاءالله اوس به د کنجنکشنز په تعریف باندې پوه شوي چې اصل کې کنجنکشنز وایي څه ته. اوس په دې ځان پوهیو چې کله دا کنجنکشنز استعمال شي په جمله کې، پریزز، ورډز یا کلازز یو بل سره ملاوي یا یو جمله بلې جملې سره ملاوي، نو د دې فایده څه ده؟ لکه موږ ته د دې فایده څه ده، اهمیت یې څه دی؟ نو ګوره کنجنکشنز کین بی یوز ټو ګیو مور انفارمیشن، چې دا تعالی نور مزید معلومات دل درکي. ګیو الټرنیټیوز، یا تعالی څه متبادل څه درکي. ګیو ریزنز، تا ته وجوهات دل درکي. ګیو ریزلټس، تعالی نتایج درکي. آر ګیو ان ایکسپیکټډ انفارمیشن، یا تعالی داسې انفارمیشن، داسې معلومات درکوي چې هغه غیر متوقع، ستا توقع نه یو هغه کار وشي، هغه معلومات چې کوم دی هغه تا ته حاصل شي. نو دا د کنجنکشنز کار دی چې کله دا په جمله کې استعمال شي، دا څیزونه دا موږ ته د دې نه پته لګي، دا موږ ته د دې په باره کې معلومات راکوي. نو ایم سی کیوز دپاره دا پوینټ امپورټنټ دی، دا په بک کې شته، یاد یې ساته. اوس زه تا ته ون بای ون د 17 کنجنکشنز هغې باندې تا زه پوهیوم چې د یو کنجنکشن مطلب څه دی او دا په جمله کې څنګه استعمالیږي. دا ډېر زیات امپورټنټ دی. دا 17 کنجنکشنز که ستا زده کړو، انشاءالله ستا نه به په ټیسټ کې کنجنکشنز په باره کې څه ایم سی کیوز راځي، ستا نه به پکې غلطي نه کېږي انشاءالله تعالی. فار ایگزامپل ته دې لومبني کنجنکشن ته وګوره، اینډ به موږ کله استعمالو ټو کنیکټ سیملر آر ریلیټډ آیډیاز، چې کله په جملو کې داسې آیډیاز، داسې خیالونه استعمال شوي چې هغه یو بل سره تړلي، چې یو بل سره ربط لري، یو بل سره تعلق لري، نو هغه قسمه آیډیاز کنیکټ کولو دپاره، رایوځای کولو دپاره موږ اینډ استعمالو. لکه ګوره اسان مثال ته وګوره، د دې مثال نه به تا نور هم وضاحت وشي. آی لایک ټو ریډ بکس اینډ واچ موویز، زوی کتابونه پړاوهل، کتابونه کتل او موویز کتل، ٹھیک ده، وی دا زما خوښ دي. نو که ته وګورې دا یو شانتي آیډیاز دي، کتاب کتل، مووی کتل، یو شانتي ریلیټډ آیډیاز دي. نو په دې وجه دلته کې اینډ کنجنکشن استعمال شوی دی. دویم کنجنکشن دی ټو. ټو به موږ کله استعمالو؟ ټو ایډ انادر سیملر آیډیا آر ایکشن، چې یو پیره یو نظریه، یو ایکشن، یو عمل یا یو سوچ، یو خیال ذکر شوي او هغه شانتې بل یو خیال، بل یو نظریه، بل یو سوچ موږ هغې سره شاملو، هغې سره ایډ کوو، نو بیا به ټو استعمالو. لکه ګوره ته د اگزامپل ته وګوره، مثال ته وګوره، اوس به کنسپټ کلیر شي. هی انجوایز پلیینګ باسکټبال، وی هغه باسکټبال کول خوښوي، او آی ډو ټو، او زه هم خوښوم. ګوره د هغه سوچ، د هغه نظریه، هغه د چې کوم دی عادي وي، زما هم دغه شان طبیعت دی. نو ګوري هی انجوایز پلیینګ باسکټبال، د هغه باسکټبال کول ډېر خوښي، آی ډو ټو، او زما هم خوښي. نو ګوره دلته چې دا ټو ولګېدو، نو دا دوه آیډیاز، دا د یو آیډیا سره بل آیډیا هغه ایډ شوه، شامله شوله. دریم کنجنکشن دی ایز ویل ایز. ایز ویل ایز به کله استعمالیږي ټو ایډ ایډیشنل انفارمیشن، چې ته
یو جمله کې نور معلومات هغه ایډ کې د هغې شاملول کې نو ایز ویل ایز به استعمال. لکه ګوره ته اگزامپل ته وګوره هی سپیکس سپینش ایز ویل ایز فرنچ. وی هغه سپینش هم ویلی شي او ورسره فرنچ هم ویلی شي. نو ګوره یو ژبه ویلی شي ورسره د دویمې ایډیشن یې هم کړی دویمې پکې هم شامله کړلی شي دا ژبه هم ویلی شي نو دا کنجنکشن ایز ویل ایز استعمال شوی دی. څلورم نمبر کنجنکشن دی آلدو. آلدو به کله استعمالو انټروډیوس ا کنټراسټینګ آیډیا آر کنډیشن چې ته د یو خبرې ذکر وکړي او په بله جمله کې یا ورپسې بله خبره کېږي دا یې ذکر کېږي خو د دې دواړو منځ کې مخالفت وي کنټراسټ وي ټیک شو یا داسې د څه شرط خبره کوي او د دې دواړو منځ کې چې کوم دی مطلب تضاد غونته وي داسې مخالفت غونته وي نو بیا به ته آلدو استعمالوي. لکه ګوره اگزامپل ته وګوره آلدو اټ واز رینینګ وی سټل وینټ فار ا واک. اگر چې باران کېده خو بیا هم مونږ چې کوم دی وی واک له لړو هسې خو چې باران وي نو بنده لږ بهر نه ځي که نه خو لکه چونکې دی د دواړو منځ کې آیډیاز کې کنټراسټ دی دواړو کنډیشنز کې خو دیم بیا هم هغه کار شوی نه ځکه آلدو اټ واز رینینګ اگر چې باران کېدو وی سټل وینټ فار ا واک خو بیا هم مونږ چې کوم دی واک له لړو چکر له لړو. پنځم کنجنکشن دی بټ. بټ به مونږ کله استعمالو to introduce a contrasting idea or condition. هغه شان چې څنګه د آلدو د پاره کنډیشن دی شرط دی هغه شان د بټ د پاره بټ مونږ داسې جملو کې استعمالو چې کله آی کې دو آیډیاز کې داسې کنټراسټ دي. لکه ګوره جملې ته ګوره اگزامپل دی شي سټډیډ هارډ بټ شي سټل فیلډ د ټیسټ. هغې ډېر زیات محنت وکړو خو بیا هم هغه په ټیسټ کې فیل شوله. نو ګوره محنت یې وکړو او پیل شوله دواړو کې کنټراسټ دی دواړو کې مخالفت دی. اوس یې محنت کړی و پاس شوی وه ټیک ده نو بیا آیډیاز کې سیمولیرټي وه یو شانوالی خو اوس پکې کنټراسټ دی نو په دې وجه باندې دلته کم کنجنکشن استعمال شو بټ استعمال شو. بل کنجنکشن دی هاویور. هاویور به کله استعمالو انټروډیوس ا کنټراسټینګ آیډیا آر کنډیشن چې کم کنډیشن کم کنسپټ د آلدو د پاره او چې کم د بټ د پاره هم هغه د هاویور د پاره دی. اگزامپل ته ګوره it was a difficult task however she managed to complete it. وی دا یو ډیر ګران کارو خو بیا هم هغې دا په ټیم باندې مکمل کو. ګوره نو ګرانو او بیا هم مکمل کو یو قسم لا موازنه ده پکې فرق ده پکې اختلاف ده پکې نو دلته دا however کنجنکشن استعمال شو. نیکسٹ کنجنکشن ده because. because به کله استعمالیږي to indicate a reason or cause یو وجه یو کاز ظاهرولو لپاره چې کوم کنجنکشن استعمالیږي هغه because دی. لکه اگزامپل ته وګوره I stayed at home زه چې کوم دی کور کې پاتې شوم because I wasn't feeling well ځکه چې وي زما طبیعت ټیک نه و ټیک ده نو ګوره طبیعت یې ټیک نه و په هغې وجه په کور کې پاتې شو وجه ذکر شوه وجه ظاهره شوه نو دلته ګوره کم کنجنکشن استعمال شو because استعمال شو. نیکسٹ کنجنکشن دی in order to. in order to به کله استعمال to express purpose or intention چې کله ته خپل مقصد یا د خپل ارادې اظهار کې نو بیا به in order to استعمالي. لکه ګوره ته دې جملې ته ګوره he saved money in order to buy a new car. هغه چې کوم دی پیسې بچ کړي د څه دپاره د یو نوي ګاډي خرج کول اغستلو لپاره چې هغه یو نوې ګاډي واخلي نو ګوره in order to استعمال شو. هغه پیسې بچ کړي تاکې هغه یو نوې ګاډي واخلي نو ګوره د هغه مقصد د هغه اراده سوه یو نوې ګاډي اغستل نو د هغې دپاره هغه څه وکړه پیسې یې بچ کړي ټیک شو. نو په دې وجه په دې جمله کې اوس کنجنکشن کم استعمال شو in order to. نیکسٹ کنجنکشن دی where. where به کله استعمالیږي indicate a place or location چې کله ته د یو ځای د یو لوکیشن اظهار کې هغه ظاهرې لکه اگزامپل ته وګوره we visited a park where we could have a picnic. وی مونږه د یو پارک د هغې دوره وکړه هغې ته لاړو کوم ځای کې چې مونږ خپل پکنیک مناولی شوي نو ګوره دلته د لوکیشن د پلیس ذکر وشو د هغې اظهار وشو نو ځکه دلته ویر کنجنکشن استعمال شو.
نیکسٹ کنجنکشن ورپسې ده ویر ایور به کله استعمالي کی ټو انډیکیټ اینی پلیس آر لوکیشن. که هر قسمه ځای یا هر قسمه لوکیشن چې کله د هغې ته اظهار کې، دلته مخکې لفظ راغی اینی پلیس یا اینی لوکیشن، دا به یاد ساتي. نو بیا به ویر ایور استعمالي. دا ګوره اگزامپل ته وګوره، شي کین ورک فرام ہوم ویر ایور شي از. وی هغه د کور نه کار کولی شي اگر چې هغه که هر ځای کې وي، که هغه هر ځای کې هم وي، خو دا چې کوم دی د کور نه کار کولی شي. نو دلته چې کوم دی کم کنجنکشن استعمال شو؟ ویر ایور. ځکه اینی پلیس یا اینی لوکیشن د هر قسمه ځای یا د هر قسمه لوکیشن ذکر وشو چې هر قسمه، نو په دې وجه ویر ایور راغی. نیکسٹ کنجنکشن دی اف. اف به کله استعمال ټو انټروډیوس ا کنډیشنل کلاز. چې کله ته یو کنډیشنل کلاز متعارف کې چې یعنی آی کې یو شرط غونتی په هغه کلاس کې، نو بیا به اف استعمالي. نو په دې وجه دې ته اف کلاس هم وي. اف کلاس ورته ځکه وي چې ته په دې جمله کې یو کنډیشنل کلاز د هغې انټروډکشن کېږي، هغه انټروډیوس کېږي. فار ایگزامپل اف اٹ رینز وی ویل سټے انډورز. که چرې باران شو نو موږ به په کور کې پاتې کېږو. انډورز دلته مطلب کمره کې یا روم کې یا کور کې پاتې کېدل. نو ګوره دلته کې یو شرط مطلب راغی، کنډیشنل کلاز راغی. اف اٹ رینز، که چرې باران شو، که باران کېږي، وی ویل سټے انډور، نو موږ به په کور کې دننه پاتې کېږو، یعنی بهر به نه وځو. ورپسې کنجنکشن دی انټل. ټو انډیکیټ د ډیوریشن اف ان ایکشن آر کنډیشن. چې کله د یو ایکشن یو عمل د هغې هغه ډیوریشن، د هغې هغه مدت هغه ذکر کېږي یا هغه ظاهریږي، یا یو د کنډیشن د یو شرط د هغې ډیوریشن مدت هغه ذکر کېږي، ظاهریږي، بیا به ته انټل استعمالې. فار ایگزامپل شي ویټډ انټل د مووی سټارټډ بیفور انټرینګ د تھیټر. هغې انتظار وکړو تر څو پورې چې مووي سټارټ شوې نه وه، او د هغې نه مخکې هغه د تھیټر ته دننه کېدنه، داخلېدنه، یعنی چې تر څو پورې مووي نه وه سټارټ شوې، هغه بهر وه. ټیک ده که نه؟ نو ګوره ډیوریشن د مدت ذکر شو چې مووي سټارټ شوه، د هغې نه بعد چې کوم دی هغه تھیټر ته ورداخله شوله چې کله مووي سټارټ شوه. نو ګوره چې کله د مدت ذکر کېږي د یو عمل یا د کنډیشن وي، نو بیا به چې کوم دی انټل استعمالیږي. نیکسٹ کنجنکشن دی انلیسو. انلیس به کله یوز کې، کله به استعمالې ټو ایکسپریس ا کنډیشن. چې کله ته د داسې شرط، د داسې کنډیشن اظهار کې، ذکر کې، دیٹ مسٹ بی میټ، چې یا به ته خامخا پوره کې، نو بیا به انلیس استعمالې. څه مطلب؟ ګوره دی اگزامپل ته وګوره. یو وانٹ پاس د ټیسټ انلیس یو سټډي، یا یو وډ ناٹ پاس د ټیسټ انلیس یو سټډي. چې تا مطالعه نی کړي، تر څو پورې تا مطالعه نی کړي، نو ته ټیسټ نشي پاس کولی. یعنی د ټیسټ پاس کېدو لپاره سټډي کول، محنت کول، هغه شرط دی، او به خامخا کې، دا به خامخا کولی. نو ګوره چې دلته موږ ووایو که نه دیٹ مسټ بی میټ، چې تا ته ما ووایي هغه خامخا، هغه کنډیشن، هغه شرط به خامخا برابرې. نو په دې جمله کې هغه شرط څه دی؟ سټډي کول، محنت کول. نو هله هغې به وي ته پاس کېږي. نو چې کله داسې حالت وي، داسې سچویشن وي، نو بیا به انلیس کنجنکشن استعمالیږي. نیکسٹ کنجنکشن دی دیئرفور. دیئرفور به کله استعمالیږي؟ یوز ټو انډیکیټ ا کاز اینڈ ایفیکٹ ریلیشنشپ آر کنکلوژن. د دې مطلب دا دی چې کله یو وجه بیانیږي او بیا د هغې هغه اثر یا د هغې هغه نتیجه، د دې دواړو هغه تعلق د دې ذکر کېږي، نو بیا به مونږ کم کنجنکشن استعمالو؟ دیئرفور به استعمالو. لکه ګوره اگزامپل نه دا کلیر کېږي. هی سټډیډ هارډ، هغه ډېر زیات محنت وکړو. دیئرفور هی پرفارمډ ویل ان دی ایگزام، په دې وجه د هغه په امتحان کې کارکردګي ښه وه. نو ګوره محنت شو، کاز، او په دې وجه باندې نتیجه کې څه وشو؟ د هغې هغه ایفیکټ څه و، د هغې هغه کنکلوژن څه و چې هغه په ایگزام کې، په امتحان کې، په ټیسټ کې ښه کارکردګي وکړه. نو چې کله داسې سچویشن بیا مونږ دیئرفور کنجنکشن استعمالو. نیکسٹ کنجنکشن دی سینس. سینس به کله استعمالیږي؟ یوز ټو انډیکیټ ا کاز اینڈ ایفیکٹ ریلیشنشپ. چې څنګه د دې مخکې د دیئرفور دپاره سچویشن و، د هغې د سینس دپاره هم هغه سچویشن. د دې نه علاوه د ټایم دپاره هم سینس استعمالیږي. پریپوزیشن اف ټایم والا ټاپک کې موږ دا ښه په ډیټیل سره ویلی دی.
نو ته چې اگزامپل ته اوس وګورې نو هغه چې کوم کاز او افیکټ ریلیشنشپ دی هغه ورته واضح شي. سنس اټ واز هز برثډے چونکې د هغه سالګرا به وي وی تھرو هیم ا سرپرایز پارټي ویني مونږه هغه لا یو سرپرایز پارټي ارینج کړه یعنی هغه ته پته نه وه مونږ ولا هغه برثډے پارټي وکړله. نو ګوره یو خوا کاز شو بل خوا افیکټ شو نو چې کله داسې سچویشن نو بیا هم دا سنس کنجنکشن استعمالی دی شي. ورپسې د کنجنکشن یو پیر دی یو جوړه ده ایدر آر. دا به کله استعمالیږي یوز ټو پریزنټ ا چوایس بټوین ټو آپشنز چې کله ته یو کس له په دوه آپشنز کې چوایس ورکې د هغې ذکر ورته کې نو بیا به ایدر او آر استعمالی. ګوره اگزامپل نه ته کلیر کیږي یو کین ایدر هیو ټی آر کافي فار بریکفاسټ. وی تا ته به په بریکفاسټ کې په ناشته کې یا به ورته ټي چای ملاویږي یا به ورته کافي ملاویږي. ٹھیک ده نو ګوره دوه آپشن شو په هغې کې ته به یو چوایس هغه مطلب یو به پکې تا ته ملاویږي نو چې کله داسې سچویشن بیا به ایدر او آر استعمالی. نیکسٹ کنجنکشن ورپسې دی نیدر او نار. د کنجنکشن یو پیر دی یو جوړه ده نیدر او نار. دا به کله استعمالی یوز ټو انډیکیټ د ایبسنس آف بوث آپشنز چې کله تعالی دوه آپشنز درکړي شوي او په دواړو آپشنو کې یو هم موجود نی دواړه غیر حاضري دواړه ایبسنټي نو بیا به ته چې کوم دی نیدر او نار استعمالی په سنټنس کې په جمله کې. ګوره اگزامپل ته ګوره نیدر علی نار فهد اټینډډ د میټینګ. وی نه چې کوم دی فهد او نه علی میټینګ اټینډ کو یعنی دواړو په میټینګ کې شرکت اونکو دواړه غیر حاضرو دواړه ایبسنټو نو په دې وجه داسې سچویشن کې به نیدر او نار استعمالیږي. نو دا تقریبا 17 کنجنکشنز او دا به د مطلب سره او دا به څنګه استعمالیږي په هغې ټولو باندې مې پوه کړې وضاحت مې ورته وکړو. انشاءالله په ایټا ټیسټ کې به ستانه یو ایم سی کیو هم د کنجنکشن نه غلطیږي که دې 17 کنجنکشنز باندې ستا دا کانسیپټ مکمل کلیري. اوس ورپسې ځان پوه کوو د کنجنکشنز په ټایپس باندې چې د کنجنکشنز کم ټایپس دي کم قسمونه دي او د هغې هغه کنسیپټس څه دي. د کنجنکشنز لومبنی ټایپ دی کوآرډینیټینګ کنجنکشنز. کوآرډینیټینګ کنجنکشنز داسې کنجنکشنز دي داسې ورډز دي چې هغه ورډز پریزز او انډیپینډنټ کلازز هغه جاین کوي هغه رایوځای کوي هغه کنیکټ کوي. په یو جمله کې انډیپینډنټ کلاز پریزز او نور الفاظ ملاویږي د چا په ذریعه د کوآرډینیټینګ کنجنکشنز په ذریعه. اوس انډیپینډنټ کلاز څه ته وایي نو دا به ښه په ډیټیل سره انشاءالله کلاز والا ټاپک کې هم وایي خو دلته دومره ځان پوه کا کلاز د انډیپینډنټ کلاز د الفاظو داسې یو مجموعه ده چې هغې کې سبجیکټ او ورب دواړه موجودي یعنی فاعل او فعل دا پکې موجودي او هغه پوره سینس ورکي پوره مطلب تینا واضحیږي. نو داسې قسمه کلاس ته داسې قسمه د الفاظو مجموعې ته انډیپینډنټ کلاز وایي. د کوآرډینیټینګ کنجنکشن تعریف ته یو پیر بیا غوږ کېده داسې ورډز داسې کنجنکشنز چې هغه ورډز پریزز او انډیپینډنټ کلازز هغه جاین کوي هغه ملاوي هغه کنیکټ کوي یو بل سره نو داسې قسمه کنجنکشنز ته کوآرډینیټینګ کنجنکشنز وایي. اگزامپلس کې کم راځي لکه اینڈ بٹ فار نار آر سو او یټ. اوس دا کوآرډینیټینګ کنجنکشنز به ته یاد څنګه ساتې نو دې لپاره آسان یو فارموله ده آسان یو ټریک دی فین بوایز چې دا چاته یادي نو د ده نه به د کوآرډینیټینګ کنجنکشنز اگزامپلز نه غلطیږي او ایم سی کیوز کې به هم ډېر زیات په کار راځي. اوس دې کې د ایف اے این بی او وائی ایس د دې هغه مطلب څه دی نو په دې فین بوایز کې د دې ایف نه مطلب دی فار، اے نه اینډ، این نه نار، بی نه بٹ، او نه اور، وائی نه یټ او ایس نه سو. نو دا چې کوم فین بوایز دی یا چې کوم دا فارموله ده دا ټریک دی دا تا ته یادي نو انشاءالله ستانه به کوآرډینیټینګ کنجنکشنز نه ایریږي او دا به درنه ایم سی کیوز هم نه غلطوي. اوس په دې ټولو کنجنکشنز باندې تا ته ما یو جمله جوړه کړې ده چې دا تا ته یاد ومي او کنسپټ دې پې کلیر شي. که ته دې لومبنۍ جملې ته وګورې I have bought a new mobile for you ما وی ستا لپاره یو نوی موبایل اغوستی دی. نو دلته کې دا فار دا یو کوآرډینیټینګ کنجنکشن دی ځکه دا یو دا د دې نورې جملې سره ملاو کړی دی.
I have bought a new mobile. ما یو نوی موبایل اغستی. نو ګور دا یو انډیپندنت کلاس دی ځکه په دې کې سبجیکټ هم شته ورب هم شته او مطلب تینا هم ظاهریږي. ټیک شو. او فار یو نو دا یو د فار په ذریعه دې سره رايوځای کړی. نو په دې وجه دا فار دا یو کوارډینیټینګ کنجنکشن دی. دویمه جمله ده he loves both mangoes and bananas. دا هغه چې کوم دی مینګو امونه هم خوښي او کیلې هم خوښي دواړه فروټس یې خوښي. نو دلته چې کوم دی مینګوز او بناناز یا د جملې یوه حصه او دا بله دی څنګه میلاو کړی د اینډ کنجنکشن په ذریعه او دا اینډ کم کنجنکشن دی کوارډینیټینګ کنجنکشن دی. دریمه جمله ده neither the red nor white dress looks good on me. وی ما سره نه چې کوم دی سپین رنگ والا ډریس او نه سور رنگ والا ډریس سور رنگ والا جامې مزه کوي. یعنی دواړه نه ریډ کلر والا سور رنگ والا او نه چې کوم دی سپین کلر والا کپړې ما باندې ښې لګي ما سره مزه نه کوي. څلورم نمبر جمله ده I want to go with you. وی زه زما زړه غواړي چې زه تا سره لاړ شم but I have a lot of work to do. خو ما ته ډېر زیات کار دی. نو مطلب دا چې په دې وجه زه تا سره تللی نه شم. نو ګوره I want to go with you او I have a lot of work to do دا دواړه د کم کنجنکشن په ذریعه میلاو شوي د بټ او دا بټ یو کوارډینیټینګ کنجنکشن دی. بیا ورپسې پنځم نمبر جمله ده would you like tea or cold drink. وی ته به چې کوم دی چای څکې که نه کولډ ډرنک بس کې. ٹھیک ده مطلب چای دی خوښوي که کولډ ډرنک دی خوښوي. نو دلته د آر په ذریعه دا د جملې یو حصه او بل حصه میلاو شوی ده. نو دا آر دا یو کوارډینیټینګ کنجنکشن دی. ورپسې جمله ده he practices daily yet he could not put up a good show yesterday. دې کې وی چې هغه روزانه پریکټیس کوي روزانه مشق کوي خو بیا هم هغه چې کوم دی پرون یو ښه شو هغه پیش نه کړه. نو ګوره د یټ یعنی خو هغه بیا هم چې کوم دی یو ښه شو پیش نه کړی شوله. نو دلته کې د دې یټ په ذریعه دا دوه حصې یو بل سره کمباین شوي دي جاین شوي دي. نو دا یټ یو کوارډینیټینګ کنجنکشن دی. اخیری جمله ده both boys work hard. وی دواړه هلکان سخت محنت کوي so that they come first in tournament. د څه لپاره چې هغوی په ټورنمنټ کې اول نمبر راشي فرست راشي. نو دلته کې دا سو دا یو کوارډینیټینګ کنجنکشن دی. د کنجنکشنز دویم ټایپ دی کوریلیټیو کنجنکشنز. کوریلیټیو کنجنکشنز څه ته وایي داسې کنجنکشنز داسې الفاظ چې هغوی جاین کوي کنیکټ کوي یو ځای کوي سو ورډز الفاظ and phrases او phrases that have fairly equivalent weight in a sentence چې په جمله کې هغه دواړه برابري د هغې هغه وزن برابري په جمله کې یعنی د جملې داسې ایسي چې هغه دواړه یو بل سره ایکولی برابري او هغې کې چې کوم هغه دواړه ملاول لپاره چې کوم کنجنکشن استعمالیږي هغې ته کوریلیټیو کنجنکشن وایي. بله خبره پکې دا یاد ساته they appear in pairs. دا کوریلیټیو کنجنکشنز دا د جوړې په شکل کې لکه که ته اگزامپلز ته وګورې ایدر آر یا به ایدر او آر جوړی یا نیدر نار او ناٹ اونلی بٹ آلسو ناٹ اونلی بٹ آلسو. نو دا پیئرز دا جوړی دی ته کوریلیټیو کنجنکشنز وایي ځکه دا داسې جملې یو بل سره ملاوهي داسې د جملو ایسي یو بل سره ملاوهي چې د هغه دواړه په وزن کې یو مرئ ایکویلنټي. د تعریف دا کنسپټ چې کوم دی دا به اوس د اگزامپل سره مثالونو سره نور هم ستا کلیر شي. لکه I will either go to Peshawar or اسلام آباد. وی زه به یا پیښور ته ځم یا اسلام آباد ته. نو ګوره یا پیښور ته تلل یا اسلام آباد ته تلل دواړه د دواړو وزن ایکول دی برابر دی. نو داسې کیس کې به کم کنجنکشن استعمالی کوریلیټیو کنجنکشن او هغه دلته کم یو جوړی ده ایدر او آر. دویمه جمله ده neither this nor that he likes. نه وي دا او نه هغه د هغه خوښ دي لکه دوه څیزونو طرف ته اصل کې اشاره کی وي نه دا او نه هغه neither this نه دا nor that او نه هغه he likes هغه خوښوي. he دلته پروناون دی. ٹھیک شو. نو دلته کې یو پیر استعمال شو د کنجنکشنز دی ته کوریلیټیو کنجنکشنز وای. دریمه جمله ده not only I went there but also looked for him a whole day. Not only I went there وی زه نه صرف هلته لړم but also looked for him a whole day
بلکې ټوله ورځ مې د هغه تلاش وکړو، هغه پسې ګرځېدمه. ټیک ده. نو په دې جمله کې ناٹ اونلی او بټ آلسو دا د کنجنکشنز یو پیر دی، یو جوړه ده او دې ته کوریلیټیو کنجنکشنز وای. اخري جمله ده both son and father plays cricket daily. دې جمله کې دا وایي چې زوی او پلار روزانه کرکټ کوي. نو دلته کې both او and دا چې کوم دی د کنجنکشن یو پیر دی، یو جوړه ده، دې ته کوریلیټیو کنجنکشنز وای. د کنجنکشنز دریم او اخیری قسم دی سبارډینیټینګ کنجنکشنز. سبارډینیټینګ کنجنکشنز داسې ورډز دي، داسې الفاظ دي چې هغوی څه کوي، جاین انډیپینډنټ کلاس ټو ډیپینډنټ کلاسز. چې دی انډیپینډنټ کلاسز هغه ډیپینډنټ کلاسز سره جاین کوي، کنیکټ کوي. اینډ انډیکیټ او دا ظاهري which is the main class چې کم یو پکې main class دی and which is subordinate class او کم یو پکې subordinate class دی. د هغې انډیکیشن، د هغې وضاحت، د هغې ظاهرولو هم درته کوي. نو داسې قسمه کنجنکشنز ته subordinating conjunctions وای. په دې کې بله شي اگزامپل دي ته کتی شي after, although, as, because, before, if, once, since, then, that, though, till, until, when, where, whether, while and yet. نو دا ټول subordinating conjunctions دي. اوس دا څنګه ډیپینډنټ کلاس انډیپینډنټ کلاس سره جاین کوي او څنګه موږ ته دا ظاهري چې کم یو پکې مین کلاس دی او کم یو پکې subordinate کلاس دی، نو د دې وضاحت به اوس د ایگزامپلز نه تاته وشي. د لومبنۍ جملې ته وګوره. بیکاز آی ووک اپ لیټ دیس مارننګ، چونکې وي زه نن سهار لیټ پاسېدمه. آی وینټ ټو سکول وداوټ ایټینګ بریکفاسټ، نو وي زه د ناشتې خوړلو نه بغیر سکول ته لاړم. نو ګوره دلته دوه کلازز شو. بیکاز آی ووک اپ لیټ دیس مارننګ، چونکې نننی سهار یا دې سهار کې زه لیټ پاسېدلم. آی وینټ ټو سکول وداوټ ایټینګ بریکفاسټ، نو په دې وجه د بریکفاسټ د ناشتې خوړلو نه بغیر زه سکول ته لاړم. نو که ته خیال وکړې اول ته دې کې مین کلاس یا چې کوم انډیپینډنټ کلاس دی او ډیپینډنټ کلاس دی هغه وپېژنه. نو ګوره دې کې آی وینټ ټو سکول وداوټ ایټینګ بریکفاسټ دا یو انډیپینډنټ کلاس دی، ځکه دی آزاد دی. دی چې کوم دی یوازې مطلب ورکوي، یوازې مطلب دی نه ظاهریږي، سینس ورکوي. نو په دې وجه دا انډیپینډنټ کلاس دی. او آی ووک اپ لیټ دیس مارننګ، نو دا چې کوم دی دا ډیپینډنټ کلاس دی، ځکه دې سره څه نور وضاحت پکار دی، بل څه ایډ کول دې سره پکار دی چې د دې دا مطلب واضح شي. نو دا دواړه یو ځای کولو دپاره دلته کې سبارډینیټینګ کنجنکشن استعمال شوی دی، بیکاز. ټیک ده، د دې په ذریعه دا دواړه یو بل سره کنیکټ شو. بله خبر دا ده چې دا بیکاز مونږ په منځ کې هم راوستي شو، لکه څنګه که دا اخیری حصه مونږ مخکې کړو او دا لومبنۍ حصه مونږ دویمه کړو، نو بیا به څنګه شي؟ بیا به دا شي آی وینټ ټو سکول without eating breakfast because I woke up late this morning. پوه شوې؟ نو اوس ګوره دا بیکاز په منځ کې راغی. ها دویمه جمله ده if he comes what will you do. وی که چېرې هغه راغی نو ته بیا څه کې؟ نو که ته وګورې په دې مثال کې دا he comes دا ډیفینډنټ کلاس دی، ځکه دا پوره مطلب نه ورکوي، دې سره نور څه پکار چې د دې دا مطلب واضح شي. او what will you do ته به څه کې؟ نو دا what will you do دا یو انډیپینډنٹ کلاس دی، ځکه دا یوازې هم سینس ورکوي، یوازې هم د دې نه مطلب ظاهریږي. نو دا دوه کلازز د چا په ذریعه رایوځای شوي دي؟ د اف په ذریعه. if he comes what will you do. بله خبرداره چې څنګه ما لومبني اگزامپل کې وي، دلته کې هم دا اف منځ کې راتلی شي، خو که دا اخري حصه موږ مخکې کړو او دا مخکې حصه اخري کړو، لکه what will you do if he comes. خیال دی. دریم اگزامپل دی although she has come here several times. اگر چې هغه دلته څو پیرې راغلی ده، she has not met me yet، خو تر اوسه پورې هغه ما سره نه ده میلاو شوي. نو دلته کې دا although په ذریعه دا دوه کلازز یو بل سره میلاو شوي دي. امید لرم چې اوس به ډیپینډنټ او انډیپینډنټ کلازز ته په خپله باندې د هغې نشاندهي، د هغې یا پهچان کولی شي انشاءالله. نو په دې جملو کې دا بیکاز، اف او although دا سبارډینیټینګ کنجنکشنز دي. څلورمه جمله ده since I had met him once before I recognize him right away.
دې جمله کې وي چونکې زه هغه سره یو پیره مخکې ملاو شوی یم نو وي هغه ما فوراً وپېژنده. Since I had met him once before چونکې زه هغه سره یو پیره مخکې ملاو شوی یم I recognized him right away نو ما فوراً هغه وپېژنده د هغه پیژنګلو د هغه پهچان مې وکړو. نو دلته کې سنس چې کوم دی سنس دا یو سبارډینیټینګ کنجنکشن دی ځکه I had met him once before او I recognized him right away دا دواړه کلاز یو بل سره میلاو کړل. اوس دې کې ډیپینډنټ کم یو کلاس دی او انډیپینډنټ نو ګوره څه ایگزامپلس کې مې درته ووایي اوس پکار ده چې ته اوس د دې د پیژنګلو کولی شي نو ځکه ته اوس زه بیا واپس بیا نه وایم. 5 نمبر جملې ته وګوره until he comes تر څو پورې چې هغه راځي I can stay out نو زه هغه ته بار انتظار کولی شم. نو he comes او I can stay out دا یو بل سره د کم کنجنکشن په ذریعه ملاو کړی دی until او دا until یو سبارډینیټینګ کنجنکشن دی. 6 نمبر جمله ده while I was waiting for him وی چې کله ما دغه انتظار کو 2 cars passed by me نوی ما خواته 2 ګاډي تیر شول یا مطلب زه ولاړم او 2 ګاډي تیر شول. نو دلته کې I was waiting for him او 2 cars passed by me دا د کم کنجنکشنز په ذریعه جوین شو کنیکټ شو د while په ذریعه. while دا یو سبارډینیټینګ کنجنکشن دی. دی جملو کې چې کوم دی کړومبنې جمله مونږه اول کو او اول جمله اخیره کو نو دا کنجنکشنز دا سبارډینیټینګ کنجنکشن به منځ ته راشي. ټیک ده چې دا مطلب مې دا چې دا جمله په دې بل طرز هم راتلی شي چې ته پې بیا پوهیږئ. اوس په ایکسرسایز کې په KPK ټیکسټ بکس کې چې کوم ځای کې کنجنکشنز MCQs راغلي دي د هغې هغه سکرین شاټ یې تا ته ما لګولي دي نو دا به ته په خپله کې چې ته یې په خپلو کې نو تا ته زیاته پیدا زه به یې ته اوس یو څو منټه کې وکړم خو هغه چې کوم دی ستا دماغ به پې دومره ونه چلیږي او چې ته په خپلو کې تا چې کوم دا زده کړه دا مطلب تا ته ما لیکچر دومره وضاحت وکړه دومره ایکسپلینیشن مې ته وکړو تا به تې بلا شي زده کړه کړي. نو اوس چې دلته کې دا MCQs ته په خپلو کې نو هغه زده کړه به ستا دلته استعمال شي ستا به یو قسم له پریکټس وشي نو تا ته ډېره فایده ده او انشاءالله ایټا ټیسټ کې به تا ډېره فایده درکوي. نو په دې وجه دا ته په خپله وکړه ویډیو پاس کوه او دا MCQs وګوره. اول خو زه د سوالونو وضاحت کوم. ګوره په دې سوال کې وي چې combine the pairs of sentences using the conjunction given in the brackets and rewrite them. دوه جملې درکړي دي د جملو جوړې درکړي دي او هغې کې به ته یو کنجنکشن لګې او هغه به بیا واپس هغه جمله لیکي. نو دا چې کوم دی MCQ ټایپ نه دي خو که په دې باندې MCQ راشي دا جملې په MCQs کې استعمال کیږي نو تا ته به پته چې او دا جملې زما د ذهن نه تیرې شوي دي نو ځکه دا ته په خپله باندې وکړه. کوېسچن بیا ته ایکسپلین کړه چې غواړي پکې څه. اوس که ته ګورې په دې MCQs کې د هر سټیټمنټ مخې ته 3 آپشن 3 کنجنکشنز تا ته ذکر شوي دي په هغې کې چې د ټول نه کم مناسب کنجنکشن دی کم اپراپریټ دی موضوع دی هغه به دلته کې ته لګې. په دې باندې ته پریکټس وکړه او که کوم ځای کې نه پوهېږې زما نه ته په کمنټ کې خامخا تپوس وکړه. ویډیو پاس کوه او دروه او دا سټیټمنټ دا کم MCQs تا ته درکړي شوي دي هغه خو توجه سره ریډ کوه او ځان پې پوهوه او بیا سوچ کوه چې مونږ د دې شاته لیکچر کې شاته مونږ کم کنسپټس وي کنجنکشن چې کم کنجنکشن به څنګه استعمالې کله به استعمالې هغه ټول هغه ځان ته ریکال کوه را یادوه نو بیا دې کې چې کوم دی هغه صحیح آپشن سلیکټ کوه. د کنجنکشنز او د هغې په ټایپس باندې ما ستاسو دپاره امپورټنټ MCQs جوړ کړي دي. ما غوښتل چې هغه تاسو سره د دې ویډیو په آخره کې شیر کړم خو د مصروفیاتو په وجه د ډیوټۍ په وجه ما ته دومره ټایم میلاو نه شو چې هغه ما نن کړی وی او چونکې لیکچر ډېر لیټ کېدو نو په دې وجه هغې باندې به زه یو جدا لیکچر یو جدا ویډیو جوړوم انشاءالله دې پسې به هغه ویډیو بیا وګورئ نو په کنجنکشنز او د هغې په ټایپس باندې به ستاسو پریکټس هم وشي او چې کوم کنسپټ دی هغه به مکمل انشاءالله کلیر شي او ایټا ټیسټ کې به ډېر هیلپ درکړي.
نو دا زموږ نننی ټاپک د کنجنکشنز او د هغې د ټایپس په باره کې. امید لرم چې انشاءالله په ټاپک باندې به 100% کنسپټ کلیر شوي او ډېره زیاته زده کړه به مو ترې کړي. که ویډیو م خوښه شوي لایک یې کړئ، کمنټ پې وکړئ او خپلو ملګرو سره یې خامخا شیر کړئ. او که تاسو زموږ په دې چینل باندې نوي یې او تر اوسه پورې تاسو دا چینل نه سبسکرایب کړی نو چینل سبسکرایب کړئ او خوا کې د غنټې هغه نشان هم دباو کړئ، ځکه چې کله هم نوې لیکچرز اپلوډ کیږي نو اول نوټیفیکیشن به تاسو ته راځي. انشاءالله ډېر ژر به ملاقات کیږي په یو نوي لیکچر سره. خوشحاله او آباد اوسئ. د لوی الله په امان.